السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دا وخت به زه ځینې هغه خبرې بیانوم چې حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه بیان کړې وې او نیغ په نیغه یا په واسطه حضرت مسلم موعود علیه السلام سره تعلق لري. دوی نه ډېرې سبق آموزه خبرې مخې ته راځي چې ترې نن هم د خپلو لارو د تعین په حواله رهنمایي ترلاسه کېږي. وړومبی واقعه یا وړومبی بیان د حضرت مسیح موعود علیه السلام چې کم جوش و تبلیغ لپاره او څنګه هغوی جماعت لیدل غوښتو د هغې باره کې دی. د اسلام تبلیغ لپاره چې کم جوش او کم درد حضرت مسیح موعود علیه السلام لرلو او د دې اثر هغوی د خپل جماعت خلکو باندې لیدل غوښتو. دې باره کې د حضرت مسیح موعود علیه السلام د خیالاتو ذکر کې هغوی فرمایي چې حضرت مسیح موعود علیه السلام ته به د سلسلې تبلیغ لپاره عجیبه عجیبه خیالونه راتلل او شپه ورځ به هغوی په دغه فکر کې وو چې دا پیغام د دنیا هر ګوټ ته ورسي. یو ځل هغوی دا تجسم ورکړی وو چې په کار ده چې زموږ د جومات لباس دی جدا وي چې هر تن په خپله د تبلیغ یوه وسیله شي. په دې مختلف تجویزونه وشو، یعنی یو احمدي دی د لباس په ذریعه وپېژندلی شي چې دا احمدي دی، او صرف بېله پېژندنه خو څه حیثیت نه لري. یقینا چې د هغوی خواهش به دا و چې لکه څنګه چې یو لباس ته اغیار وګوري او بیا عملي او اعتقادي حالت هم وویني نو د هغوی به ورته پام جوړ شي. نو همدغه رنګ یو احمدي ته به پخپله هم دا احساس وي چې زه به چونکې د یو احمدي په حیثیت پېژندلی کېږم نو ځکه خپل عملي او اعتقادي حالت به سم ساتم. نو نن هم موږ ته دغه احساس پیدا کولو ضرورت دی چې لباس خصوصي نه دی، خو کم نه کم زموږ حالتونه په کار دی چې داسې وي چې هر څوک چې موږ وګوري نو هم پېژني چې دا احمدیان دي او نورو نه منفرده دي. د لباس ذکر کېدو حضرت مسلم موعود فرمایي چې د یو مبلغ د دین کار کوونکي شکل څنګه په کار دی چې وي. نو هغوی فرمایل چې د تبلیغ لپاره دا ضروري ده چې د مبلغ شکل د مؤمنانو وي،
خدام الاحمدیه ته وی نصیحت فرمایلو او فرمایل شي زه د خدام الاحمدیه پام دې طرف ته ګرځول غواړم چې د هغوی ظاهري شکل د اسلامي شعارو مطابق پکار ده چې وي او د خپلو ګیرو د ویښتو او د لباس په حواله هغوی ته سادګي خپلول پکار ده. اسلام تاسو د صفا سوتره او د نظیف لباس نه منع کوي. جامه چې صفا وي او نفاست لري دین اسلام نه منع کوي، بلکې په خپله دا حکم ورکوي چې د ظاهري صفای خیال ساتئ او ګندګۍ ته جوختېږئ اما خو په جامه کې تکلف خپلول منع دی. همدغه شان د ځینو خلکو عادت وي چې لږ لږ ساعت بس خپلې جامې ګوري، د کوټ کالر ته ګوري چې چېرته دوړه خو پرې نه وته. نو دا یوه لغوه خبره ده. د حضرت مسیح موعود علیه السلام په خدمت کې به ځینې خلکو ډېرې ښې جامې راوړې او هغوی به هغه کپړې استعمالولې، خو هېڅ چېرې د کپړو طرف ته داسې پام نه کولو چې هر وخت به برش والی او زړه کې دا خیال پیدا کېدی چې په جامو یې چېرته دوړه را نه شي. فرمایي چې په کپړو په جامو برش کول منع نه دي، خو په دې ډېر زیات زور کول او د وخت زیاتره برخه په دغه خبرو کې ضایع کول یوه د خوښې قابله خبره نشي ګڼلی کېدی. فرمایي چې ځینې خلک خو دومره د کهترۍ د احساس ښکار شي چې ما لیدلي دي چې د دعوتونو په موقع هغوی جوړېدونکی شکل جوړ کړي چې موږ سره د فلانه قسم کوټ نشته یا د فلانه قسم جامې موږ سره نشته. انسان سره چې د کم قسم جامه وي همهغې کې پکار ده چې هغه د ډېر په اعتماد نورو سره د ملاقات لپاره لاړ شي. اصل څیز خو ننګ پټول دی، نفاست دی، نظافت دی، صفایي ده چې د ننګ پټولو لپاره لباس موجود دی او دې نه باوجود هم یو تن د یو بل تن سره د ملاقات نه صرف دې لپاره پاتې شي چې ورسره د فلاني قسمه کوټ یا د فلاني قسم کورته نشته، نو دا دین نه بلکې دنیا ده. نو په دې کې واقفین زندگی لپاره یو نصیحت دی، په خاص طور مبلغینو لپاره او په عام طور د جماعت خلکو لپاره هم چې دوی د خپل ظاهر ته د دومره پام نه کوي چې اصل مقصد ترې وروسته پاتې شي. یا ځینې داسې دي چې د نظافت خیال نه ساتي، نو هغوی ته یاد لرل پکار دي چې صفایي او نظافت د ایمان برخه ده. نو هرې معاملې کې اعتدال پکار دی، نه یو طرف ته ټیټېدل پکار دي او نه بل طرف ته. د تبلیغ په حواله هغوی یوه واقعه بیانوي. فرمایي چې په تبلیغ د خاص زور ورکړی شي. دلی ته هغوی تللي وو، نو فرمایي چې دې ځل دلته دلی کې ما لپاره د حیرانتیا خبره دا وه چې اوس د دلی خلکو کجباسي پرېښې ده. ګینې نو مخکې چې کله ما ته دلته د راتلو موقع ترلاسه شوې ده یا اتفاقا چې راغلی یم، نو هر قسمه خلک به ما له ملاوېدو له راتلل او عجیبه قسم او د عجیبه قسمونو بحثونه به یې شروع کړل او چېرې به چا څه معقوله خبره نه کوله. فرمایي چې ما ته یاد دي چې یو ځل زه راوړوکی وم او دلته راغلی وم او خپلو خپلوانو کره ایسار وم. حضرت اما جان چې چا کره ایسار وه هغه په رشته کې زموږ نیاکې ده. هغوی سره ملاقات له حیدرآباد نه زموږ یو خپلوان راغلی و چې رشته کې ورور کېدو. هغه زما طرف ته اشاره وکړه او تپوس یې وکړو چې دا هلک څوک دی. نو نیا مې ورته وویل چې دا د فلاڼي زوی دی. د حضرت اما جان نامه یې اخیستې وه. د حضرت اما جان نامه یې چې مې واورېده نو ما ته یې وویل چې ستا پلار دا څه شور جوړ کړی دی. خلک وایي چې د اسلام خلاف ډېر قسمه خبرې کوي. حضرت مسلم موعود فرمایي چې زما عمر هغه وخت کم و، خو په ځای د دې چې زه وېرېدلې وې، ما ته چونکې د وفات مسیح بعض ښه یاد و، نو ما د وفات مسیح باره کې خبره شروع کړه او ما ورته وویل چې حضرت مسیح موعود علیه السلام خو صرف دا وایي چې حضرت عیسی علیه السلام وفات شوي دي او په دغه زمانه کې چې کوم مسیح موعود او مهدي موعود به راځي هغه به
आने वाला है دغه امت نه راځي. इसी उम्मत में से आएगा. حضرت مسلم موعود فرمایي چې د قرآن کومو آیتونو چې د حضرت عیسی علیه السلام وفات ثابتېږي په هغوی کې ماته یا عیسی انی متوفیک و رافعک الیه والا آیت یاد و. वाली आयत याद थी. نو ما د دې باره کې मैंने उसके मुतालिक دا ټول مضمون ښه واضحه بیان کو. अच्छी तरह खोल कर बयान किया. نو هغه ډېر حیران شو तो वो बड़े او ویې ویل چې واقعي دې نه همدا ثابتېږي چې حضرت عیسی علیه السلام وفات شوي دي. ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं. نو دا مولیان ولې بیا دومره شور کوي؟ نو ما ورته ویل چې دا خبره خو بیا هم د مولیانو نه تپوس کوي. लेकिन خو د نیا رد عمل څه وفرمایي چې زموږ نیا شور جوړ کړو چې توبه وکړه توبه وکړه. د دغه ماشوم دماغ خو مخکې نه په دغه خبرو اورېدو خراب شوی و او تا دې تصدیق وکړو तुमने तस्दीक कर نو دا دې په کفر نورم پوخ کړو. कर दिया. بیا هم د تبلیغ په حواله के हवाले से هغوی د حضرت مسیح موعود علیه السلام د یو صحابي د تبلیغ طریقه بیانوي. के तबलीग के तरीक़ को बयान फरमाते हैं. فرمایي چې میاں شیر محمد صاحب कहते हैं कि मियां शेर بې تعلیمه و. अनपढ़ आदमी. د حضرت مسیح موعود علیه السلام वसीम زړو صحابیانو کې شمیرل کېده. فنا فی الدین قسمه خلکو کې شامل و. ټانګه به چلوله. यक्का चलाते थे. غالبا چې د پلور نه دا د یو ځای نوم دی. का नाम है. هلته نه به دوی बंगा जाते. سورلی بنګلې ته بوتله. उनका तरीक़ था د دوی طریقه دا و چې سورلی به یې په ټانګه کې کېنولې او ټانګه به یې چلوله او سورلو سره به یې خبرې شروع کړې. शुरू कर लेते. دوی له به الحکم اخبار راتلو. मंगवाते थे جیب نه به اخبار راوښکو او د और सवारियों से पूछते سورلو نه به یې پوښتنه وکړه چې تاسو کې چا تعلیم کړی دی. हुआ होता که چا به تعلیم کړی و نو ورته به یې وویل چې د اخبار زما په نامه راغلی دی دا لږ راته مه اوروئ. जरा इसको सुना तो दीजिए. ټانګې کې ناستن اسم आदमी झटके खाता है और चाहता है कि جټکې خوري او روان یو او غواړي چې د وخت تېرولو لپاره ورته څه مصروفیت ترلاسه شي. نو ډېر په خوشحالۍ به ورته था هغوی اخبار اورول شروع کړو. कि ये क्या लिखा है. هغوی به ورته اخبار اورولو نو دوی به پېژره شروع کړي چې دا څه لیکلي دي د دې څه مطلب دی. जरा करते یعنې په خپله میاں شیر محمد صاحب به داسې جره کوله چې बेअहमदी नहीं होता था. لوستونکي چې احمدي به نه وو هغه به مجبوره شو چې سوچ وکړي او جواب ورکړي او داسې خبره به د هغه په دماغ کې کېناسته. حضرت مسلم موعود فرمایي چې کله چې هغوی ماته دا واقعه اورولو نو تر هغې پورې د هغوی په ذریعه درزن نه زیات خلک احمدیان شوي وو इसके बाद भी वो कई साल तक او دا صرف د الفصل یا د الحکم لوستو په ذریعه. इसी तरीक पर अहमदियत में दाखिल हुए. دې نه پس هم هغوی ته ډېرو کلونو پورې ژوندي وو. करने के लिए बड़े خدای خبر چې څومره خلک هم په دغه طریقه د هغوی په ذریعه په احمدیت کې داخل شوي دي. हुआ आदमी नहीं मिल सकता. نو ضروري نه ده چې کار شروع کولو لپاره د موږ ته د لویو عالمانو اجت وي بلکې په کومو علاقو کې چې داسې خلک نشي ملاوي دي जा सकते हैं. چې تعلیم یې کړی وي نو که هلته داسې خلک وي چې بې تعلیمه دي نو هغوی د موږ له راولېږلی شي. هغوی ته زباني مسلې ښودلې کېدی شي. काम शुरू हो ځینې چې کوم وړوکي جوماتونه دي د لرې ځایونو में रहें. هغوی لپاره دا خاص هدایت دی چې کار شروع شي. उनके आने पर که موږ دغه انتظار کې کینو چې عالمان خلک به ملاو شي نو بیا خدای خبر چې د هغوی په راتلو کې به څومره زمانه تېره شي. اوس هم باوجود له دې چې په جامعاتو کې د خدای پاک په فضل د مربیانو ډېر لوی شمېر را روان دی خو بیا هم ضرورت نشي پوره کېدی د جوخت مستقبل ځکه क्योंकि उलमा چې عالمان ته خو د मजहब की बारीकियों में जाना पड़ता है इसलिए उनको इल्म हासिल करने में مذهب काफी अरसा लग जाता है. عالمان خو د مذهب लेकिन बावजूद इसके कि मजहब باریکیو ته ځي هغوی ته علم ترلاسه کولو کې सीखने के लिए एक लंबे अरसे की जरूरत होती ډېر وخت ولګي خو باوجود له دې है. उन्होंने उसके बावजूद फरमाया چې مذهب باریکۍ لري چې زده کولو لپاره یوه اوږده موده پکار وي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي چې دین د اسانۍ نامه ده. बड़े बड़े सेमिनारों और फंक्शनों का सहारा लिया जाए. نو د تبلیغ لپاره ضروري نه ده چې د علمي بحثونو او د لویو سیمینارونو او د فنکشنونو ډډه دې واخیستل شي. د حالاتو مطابق طریقې راویستل پکار دي. په دې زمانه کې ډېر احمدیان داسې دي چې په خپل طور د تبلیغ طریقې راوباسي او د خدای پاک په فضل ډېر کامیابه دي. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور د حضرت مسیح موعود علیه السلام او د مولوی محمود حسین بټالوي صاحب د یو مشترکه ملګري واقعه بیانوي. فرمایي چې مسیح موعود علیہ السلام د حضرت مسیح موعود علیه السلام د زمانې یوه دلچسپه واقعه ده
چې د هغوی یو ملګری و چې د مولوي محمد حسین بټالوي صاحب سره هم ملګرتیا وه، نوم یې نظام الدین و. هغوی حجونه کړي وو، ډېر خوشمزاج او خندان انسان و. هغوی چونکې حضرت مسیح موعود علیه السلام او مولوي محمد حسین بټالوي صاحب دواړو سره دوستانه تعلقات لرل، نو ځکه کله چې حضرت مسیح موعود علیه السلام د ماموریت دعوه وکړه او مولوي محمد حسین بټالوي صاحب د کفر فتوا ولګوله، نو د هغوی زړه ته پرې ډېر تکلیف رسېدلی و، ځکه چې هغوی د حضرت مسیح موعود علیه السلام په نیکۍ ډېر یقین لرلو. هغوی لودیانې کې اوسېده او مخالفانو به چې کله د حضرت مسیح موعود علیه السلام خلاف څه خبره کوله، نو هغوی به ورسره په جنګ شو. ورته به یې ویل چې تاسو مخکې ورشئ، لږ د مرزا صاحب حل خو وګورئ. هغوی خو ډېر نیک انسان دي. زه هغوی سره اوسېدلی یم او ما لیدلي دي چې هغوی چې قرآن نه په یوه خبره پوه کړی شي، نو هغوی خبره منلو ته سمدستي تیار شي. دوکه هغوی بیخي نه کوي. که هغوی ته قرآن نه وښودلی شو چې د هغوی دعوه غلطه ده، نو ما ته یقین دی چې هغوی به فوراً ومني. ډېر ځله هغوی خلکو سره به په دې خبره جګړه کوله او دا به یې ویل چې زه چې قادیان ته لاړ شم نو ګورم به چې څنګه هغوی د خپلې دعوې نه توبه نه کوي. دوی به ویل چې زه به ورته قرآن مخې ته پرانیزم، یعنې حضرت مسیح موعود علیه السلام ته، او چې ورته د حضرت عیسی علیه السلام ژوندي په اسمان خطو باره کې یو آیت ورته وښیم، نو هغوی به سمدستي ومني. او زه ښه خبر یم چې هغوی د قرآن خبره اوري، او چې د قرآن خبره واوري نو بیا هېڅ نه وایي. اخر یوه ورځ هغوی له خیال ورغلو، هغوی د لودیانې نه قادیان ته راغلل او راتلو سره یې د حضرت مسیح موعود علیه السلام نه تپوس وکړو چې آیا تاسو اسلام پرېښود او قرآن نه انکار وکړو. حضرت مسیح موعود علیه السلام ورته وفرمیل چې دا څنګه کېدای شي، قرآن خو زه منم او اسلام زما مذهب دی. نو دوی ویل چې الحمدلله، ما خو خلکو ته همدا ویل چې هغوی قرآن هېڅ چېرې نشي پرېښودی. بیا ویل چې که ما د قرآن نه په سوونو آیتونه د دې خبرې په ثبوت کې وړاندې کړه چې حضرت عیسی علیه السلام ژوندی په اسمان ختلی و، نو تاسو به ومنئ. حضرت مسیح موعود علیه السلام ورته وفرمیل چې سوونه آیتونه خو پرېږده، که تا ما ته یو آیت هم داسې وښودلو نو زه به ومنم. دوی ویل چې الحمدلله، ما خلکو ته همدا ویل چې حضرت مرزا صاحب باندې خبره منل څه دومره ګران کار نه دی، خلکو خو بس هسې شور جوړ کړی دی. بیا ویل چې ښه ده، که سوونه نه، که صرف یو سل آیتونه د آیت مسیح په ثبوت کې زه وړاندې کړم نو تاسو به ومنئ. حضرت صاحب وفرمیل چې ما خو تاسو ته وویل چې که تاسو داسې یو آیت هم وړاندې کړو زه به ومنم. لکه څنګه چې د قرآن په 100 آیتونو باندې عمل کول ضروري دی، هماغه شان د هغې په یو لفظ باندې عمل کول ضروري دی. یو یا د 100 آیتونو سوال نه دی. نو دوی بیا ویل چې ښه، که 100 نه 50 آیتونه که وړاندې کړو نو تاسو ما سره دا لوز کوئ چې تاسو به خپلې خبرې پرېږدئ. حضرت مسیح موعود علیه السلام ورته وفرمیل چې ما خو تاسو ته وویل چې تاسو هم یو آیت وړاندې کړئ زه به یې ومنم. اوس حضرت مسیح موعود علیه السلام چې څنګه په دغه امر د پختګۍ اظهار کولو، نو د هغوی شک زیاتېدو چې ګینې دومره آیتونه کېدای شي چې قرآن کې نه وي. نو آخر بیا وویل چې که 10 آیتونه وړاندې کړم نو بیا خو به تاسو ضرور ومنئ. حضرت مسیح موعود علیه السلام په خندا شو او ورته وفرمیل چې زه خو هم په وړومبۍ خبره قایم یم، تاسو هم یو آیت داسې وړاندې کړئ. نو دوی ویل چې ښه ده، زه اوس ځم، 4-5 ورځو پس به راځم او تاسو ته به د قرآن نه داسې آیتونه وښایم. هغه ورځو کې مولوي محمد حسین بټالوي په لاهور کې و او د خلیفة المسیح اول هملته و، او مولوي محمد حسین بټالوي سره هغه د مباحثې لپاره د شرطونو تصفیه روانه وه، یعنې حضرت مسیح موعود علیه السلام سره یوه مباحثه د هغه کېدونکې وه، نو د هغې تصفیه روانه وه. حضرت خلیفة المسیح اول او د مولوي محمد حسین بټالوي ترمنځ خطو کتابت روان و. د مباحثې موضوع وفات مسیح. مولوي محمد حسین بټالوي دا ویل چې څوک حدیثونه د قرآن تفسیر کوي، نو ځکه یوه خبره چې د حدیثونو نه ثابته شي
نو بیا به هغه هم د قرآن خبره ګڼل کېږي. نو ځکه د حدیثونو په بنیاد د حیات او وفات مسیح په موضوع بحث پکار دی. او حضرت المسیح اول به دا فرمایي چې قرآن مجید په حدیث تقدیم لري، نو ځکه په هر صورت خپله مدعا به د قرآن نه ثابته وي. په دې تر ډېرو ورځو پورې بحث روانو او بحث مختصره کولو لپاره او دې لپاره چې په څه نه څه طریقه مولوي محمد حسین بټالوي سره مباحثه وشي، حضرت خلیفة المسیح اول د هغې اکثرې خبرې ومنلې. او مولوي محمد حسین بټالوي خوشحاله و چې کوم شرطونه په چې زه منل غواړم هغه دوی مني لګیا دي. په دې کې میاں نظام الدین صاحب عمل ته ورسېده. هغوی ویل چې اوس ټول بحثونه پرېږدئ، زه حضرت مرزا صاحب سره ملاو شم او هغوی توبه کولو له تیار ناست دي. زه چونکه ستاسو ملګری یم او د حضرت مرزا صاحب هم، نو ځکه په دې اختلاف ماته ډېر زیات تکلیف شوی دی. زه ډېر هم خبر وم چې د حضرت مرزا صاحب په طبیعت کې نیکي ده، نو ځکه زه هغوی له لاړم او دا لفظ مې د هغوی نه اخیستی دی چې که د قرآن نه 10 آیتونه د حضرت عیسی علیه السلام په اسمان تلو باره کې وښودلی شي، نو هغوی به د حیات مسیح قایل شي. تاسو ماته داسې 10 آیتونه وښایئ. د مولوي محمد حسین بټالوي په طبیعت کې ډېره غوسه وه، جلدباز هم و. هغه ورته وویل چې کمبخته تا زما ټول کار خراب کړو. ما د 2 میاشتو بحث نه پس هغوی د حدیث طرف ته راوستي وو، ته هغوی واپس د قرآن طرف ته بوتلل. نو میاں نظام الدین صاحب وویل چې ښه نو 10 آیتونه هم ستاسو په تایید کې نشته. هغه ورته وویل چې ته جاهل سړی یې، ته څه خبرې چې د قرآن څه مطلب دی. نو هغه ورته وویل چې ښه ده نو بیا چېرته چې قرآن دی هملته ځم. دا یې ورته وویل قادیان ته راغلل، هلته د حضرت مسیح موعود علیه السلام په لاس بیعت وکړو. نو حضرت مسیح موعود فرمایي چې ګورئ په قرآن حضرت مسیح موعود علیه السلام ته څومره اعتماد او څومره په وثوق هغوی دا فرمایل چې قرآن د هغوی خلاف نشي کېدی. د دې دا مطلب خو نه دی چې د قرآن حضرت مسیح موعود علیه السلام سره څه خاص رشته ده یا جماعت احمدیه سره یې څه خاص تعلق دی. قرآن خو به د رښتونولۍ لار ښیي او کوم فریق چې رښتونی وي د هغه حمایت به کوي. حضرت مسیح موعود علیه السلام ته چونکې یقین و چې هغوی په حق دي، نو ځکه قرآن هم هغوی سره و. همدغه وجه ده چې حضرت مسیح موعود علیه السلام به فرمایل چې که زما یوه دعوه د قرآن مطابق نه وي، نو زه به هغه د ردی په ټوکرۍ کې لړه کړم. د دې مطلب دا بیخي نه دی چې ګینې هغوی ته په خپله دعوه څه قسمه شک و، بلکې د دې وینا وجه همدا وه چې هغوی یقین لرلو چې قرآن به د هغوی هم تصدیق کوي. همدا امید دی چې په دنیا کې هغوی کامیابه کړل. نو هر احمدي ته پکار ده چې اعتماد دې لري چې قرآن د حضرت مسیح موعود علیه السلام او د هغوی جماعت سره دی. او دا هم د قرآن تایید دی چې هره ورځ د پاک فطرته خلکو سینه روښانه کوي او د جماعت شمیر زیاتۍ لګیا دی. بیا د دې خبرې په وضاحت کې چې مخالفت هم د هدایت موجب کېدی شي، هغوی فرمایي چې کله مخالفت ترقي کوي نو جماعت ته هم ترقي ترلاسه کېږي، او چې کله مخالفت زیاتېږي نو د خدای پاک معجزانه تاییدات او نصرتونه هم زیات شي. ځکه چې کله به د حضرت مسیح موعود علیه السلام په خدمت کې به چېرته یو ملګري دا ذکر وکړو چې زموږ خواته ډېر مخالفت دی، نو هغوی به ورته فرمایل چې دا ستاسو د ترقۍ علامت دی. چېرته چې مخالفت کېږي هلته د مخالفت په وجه ډېر نا واقف هم د سلسلې نه خبر شي، او بیا ورو ورو د هغوی په زړونو کې د سلسلې د کتابونو لوستو شوق پیدا شو. چې کله هغوی کتابونه ولولي او چې کله هغوی کتابونه ولولي نو رښتونولي د هغوی زړونه وګټي. د حضرت مسیح موعود علیه السلام په خدمت کې یو ځل یو ملګری حاضر شو او د هغوی بیعت
او هغه د هغوی بیعت وکړو. د بیعت اخیستو نه پس حضرت مسیح موعود علیه السلام د هغوی نه تپوس وکړو چې تاسو ته چا تبلیغ کړی و. هغوی بې ساخته جواب ورکړو چې ما ته خو مولوي ثناء الله امرتسري تبلیغ کړی دی. حضرت مسیح موعود علیه السلام حیران شو او تپوس وکړو چې هغه څنګه. هغه وویل چې ما به د هغوی اخبار او د هغوی کتابونه لوستل او همیشه به مې دا کتل چې د جومات هغوی سخت مخالفت کوي. یو ځل راته خیال رالو چې په خپله به د دغه سلسلې کتابونه ولولم چې په هغوی کې څه لیکلي دي، او چې کله ما کتابونه لوستل شروع کړل نو زما سینه وپرانستلی شوه او زه بیعت لپاره تیار شوم. نو د مخالفت وړومبی فایده دا وي چې په دې الهي سلسلې ته ترقي ترلاسه کېږي او ډېر خلک هدایت ترلاسه کوي. نن هم د مخالفینو مخالفت د خلکو د زړونو پرانستو وجې جوړېږي لګیا دی. اکثر د مبلغینو رپورټونو کې هم داسې کوي او ډېر خطونه نیغ په نیغه ما ته هم رارسي چې څنګه هغوی ته د جومات تعارف ترلاسه شوی و. حضرت مسلم موعود دې بیان کې چې احمدي کېدو نه پس خدای پاک څنګه یو بې تعلیمه تن عقل عطا کوي او هغه حاضر جواب شي. فرمایي یوه واقعه بیان فرمایي چې د لودیانې په علاقه کې میاں نور محمد صاحب نومې یو تن و. هغوی په ادنا قومونو کې د اسلام تبلیغ ته کار ویلی و. چوډیانو ته به هغوی تبلیغ کولو، یعنی صفایي کوونکي چې اکثریت پکې د عیسایانو و او په سوونو چوډیان د هغوی مریدان شوي وو. هغه په حضرت مسیح موعود علیه السلام ایمان راوړو او د هغوی ځینې مریدان هم ځینې وخت دلته راغله، ځکه چې هغوی به دا ګڼل چې مرزا صاحب زموږ د پیر دی. دلته زموږ د رشتې یو تره و چې هغه صرف د حضرت مسیح موعود علیه السلام په مخالفت کې او د هغوی دعوې پورې ټوکې کولو لپاره ځان د چوډیانو پیر مشهور کړی و. یعنی نور خو یې څه ونه کړی شو، نو ځان یې د چوډیانو پیر مشهور کو او دعوه یې دا وه چې زه لال بیګ یعنی د چوډیانو مشر یم. یو ځل ځینې هغه خلک چې د چوډیانو نه مسلمانان شوي وو هغوی دلته راغلي وو. هغوی د چلم عادت لرلو او دا کم تن به چې ځان ته د چوډیانو مشر ویل ازه خو مغل وو. نو د هغه په مجلس کې چې هغوی چلم وکړو نو د چلم له خاطره هغوی سره لاړل کېناسته. حضرت مسلم موعود فرمایي چې زموږ هغه رشتې کې چې کوم تره و هغه هغوی سره مذهبي خبرې شروع کړې او ورته یې وویل چې ته مرزا صاحب له ولې راغلی؟ ته خو اصل کې زما مرید یې، مرزا صاحب ته له څه درکړی دی؟ هغه خلک بې تعلیمه وو لکه څنګه چې اکثر چوډیان وي. نن سبا خو د هغه وخت خبره بیانوي، نن نه دا بیا کاله مخکې چې نن سبا خو بیا هم چوډیان لږ هوښیاره وي، خو نن نه 40 کاله مخکې یعنې د حضرت مسیح موعود علیه السلام په زمانه کې دا کام بیخي جاهل و. خو زموږ هغه تره چې ته تپوس وکړو چې مرزا صاحب ته له څه درکړی دی نو هغوی ورله جواب ورکړو چې موږ د نور څه نه خو نه یو خبر، خو په دومره خو بیا هم پوهېږو خو بیا هم پوهېږو چې مخکې به خلکو موږ ته چوډیان ویل، خو د مرزا صاحب د تعلق په وجه اوس موږ مرزایان یو. یعنی موږ چوډیان وو خو د هغوی په برکت مرزا شو او تاسو مرزا وی او د مرزا صاحب مخالفت په وجه اوس چوډیان شوئ. حضرت مسلم موعود فرمایي چې په ظاهره خو دا لطیفې دي خو دې کې دننه د معرفت فلسفه موجوده ده. هغو بې تعلیمه خلکو په خپله ژبه دا مفهوم ادا کو چې خدای پاک د نبیانو مخالفان تباه کوي او د هغوی منونکو له ترقي ورکوي. نو رښتیا خبره دا چې احمدي کېدو سره د انسان عقل په مذهبي امورو کې زیات شي او هغه په عالمانو بیا دروند وي. خو که دا امر نظرانداز هم کوي نو بیا هم کم احمدي به داسې وي چې د هغه متعلق دا ویلی کېدی شي چې د هغه د طبقې خلک په دنیا کې نشته، بلکې هر احمدي د خپل عقل
او د پوهې په لحاظ کم نه کم په خپله حلقه کې د هر عیسائی، هندو، سیک او د غیر احمدي نه به زیات هوښیار وي، یعنې په مذهبي امورو کې. احمدیوں کے اخلاص د احمدیانو د اخلاص اسلام کے الهام کو پورا کرنے کی خواہش یو نوی انداز و د حضرت مسیح موعود علیه السلام د الهام د پوره کولو خواهش د احمدیت په وجه دشمنۍ سره مخ کېدل او بیا هم د احمدیت په وجه د دشمنۍ په مینه کې د بدلېدو یوه واقعه حضرت مسلم موعود بیانوي. فرمایي چې په وړوکوالي کې ماته د ګجرات نه د خلکو دلته راتګ یاد دی، یعنې قادیان ته راتګ. ها وخت سیالکوټ او ګجرات به د سلسلې مرکزونه ګڼل کېدل. ګور دا سپورټ ډېر وروسته و، ځکه چې قاعده هم دا ده چې په خپل وطن کې د نبي قدر زیات نه کېږي. په هغه زمانه کې سیالکوټ په وړومبي نمبر و، بیا ورپسې ګجرات په دویم نمبر و. د ګجرات د ډېرو خلکو شکلونه ماته تر اوسه یاد دي. ماته یاد دي چې هغوی به ډېر په اخلاص صرف دې لپاره نه چې څه مالی تنګي به یې لرله، بلکې صرف دې لپاره چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام د الهام پوره کړي چې یاتیک من کل فجن عمیق. هغوی به پیاده قادیان ته راتلل د سیالکوټ او د ګجرات نه. په دوی کې لوی لوی مخلصان هم شامل وو چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام قرب لرلو. دا هم د ګجرات د خلکو واقع ده چې حافظ رشیدي صاحب باوروله، او ما هم د دې ذکر کړی دی چې د جلسه سالانه په ورځو کې یو ځل د خلکو یوه ډله د یو طرف نه پیاده را روانه وه او بله د بل طرف نه. حافظ صاحب وویل چې ما وکتل چې کله دا دواړه ډلې یو بل سره ملاوې شوې نو هغوی جړل شروع کړه. حافظ صاحب ته تپوس وکړو چې ولې ژاړئ؟ هغوی ورله جواب ورکړو چې زموږ یوه برخه د هغو خلکو ده چې مخکې ایمان راوړی و او په دې وجه ورله بلې برخې ډېر زیات تکلیف ورکړی و. موږ د دغه علاقې اوسېدونکي وو او دومره تکلیفونه ورله ورکړل شوي وو چې آخر هغوی مجبوره شو چې کلي پرېږدي. بیا موږ هېڅ خبر نه وو چې هغوی څه شو، چېرته لاړل. خو لږه موده پس خدای پاک د احمدیت نور موږ کې هم خور کړو او موږ هغه مخالفین چې احمدیان هم د خپلو کورونو وباسلي وو، موږ په خپله احمدیان شو. یعنې چا چې مخکې باید کړی و هغوی د خپلو کورونو نه وباسلو نه پس نو وایي چې اوس چې موږ دلته ورسېدو نو اتفاقا د خدای پاک د حکمت د لاندې زموږ هغه وروڼه چې موږ د کورونو نه وباسلي وو هغوی د بل خوا نه را روان وو. موږ چې هغوی ولیده چې را روان دي به زموږ زړونه دغه درد نه ډک شو چې دغه خلکو به موږ د هدایت طرف ته رابللو او موږ به دوی سره دښمني او عداوت کولو تر دې چې دین د کوره بې کوره کړی وو. او نن خدای پاک په فضل موږ ټول یو ځای شو نو په دې وجه موږ جذباتي شو او جاړو. نو دا د احمدیت برکتونه دي چې ورک خلک راغون کړي. شیطان د چا ترمنځ چې بېلتون پیدا کړي نو خدای پاک په خپل فضل هغوی بیا یو ځای کړي او انشاءالله اوس به موږ داسې نظارې وي. مولایانو چې دا غلط تاثر عامو مسلمانانو له ورکړی دی چې حضرت مسیح علیه السلام په خپل لاس مرغان جوړول او بیا به هغوی له ژوند ورکولو او هغوی به د عامو مرغانو په شان الوته. نو دا هم په قرآن باندې د نه پوهېدو په وجه دا خبرې کېږي. د دې مطلب صرف دومره دی چې روحاني قابلیت لرونکي خلکو تربیت به هغوی وکړو او د دې قابلان به کړه چې د خدای پاک طرف ته هغوی روحاني پرواز وکړي. نو بهرحال همدا عقیده لرونکي یو مولا دې باره کې حضرت مسیح موعود علیه السلام سره خبرې کولې. نو لیکي چې یو ځل حضرت مسیح موعود علیه السلام د یو مولا نه دا تپوس وکړو چې تاسو چې دا وایي چې حضرت مسیح علیه السلام به مرغان جوړول
دا کم مرغان چې موږ ته په دنیا کې ښکاري په دوی کې به ځینې خدای پاک پیدا کړي وي او ځینې به حضرت عیسی علیه السلام. تاسو د دوی ترمنځ یوه امتیازي خبره بیانولی شئ چې ترې معلومه شي چې کوم مرغه خدای پاک جوړ کړی دی او کوم حضرت عیسی علیه السلام. نو په دې هغه ملا په پنجابي کې وویل چې ته مشکل ہے دونوں رل مل گئے نه، یعنې دا کار خو ګران دی ځکه چې د خدای پاک پیدا کړي او د حضرت عیسی علیه السلام پیدا کړي مرغان یو بل سره ګډوډ شوي دي. اوس پکې امتیاز ګران دی، فرق پکې ګران دی. بیا دا خبره بیانوي چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام باره کې به دا ویل کېدل چې هغوی د عیسویانو خلاف سخته جګړه خپله کړې ده، استعماله کړې ده. حالانکه که وکتلی شي نو حقیقت څه بل څه دی. هغوی اجرم شروع کړی په خپله نه وه. حضرت مسیح موعود فرمایي چې ځینې وخت به چې کله خبره د حد نه بهر ووته نو بیا به تر څه حده پورې به دا خبرو جواب به ورکول پکار و. عیسویانو به همیشه په رسول الله صلی الله علیه وسلم حملې کولې او مسلمانانو به چونکې هغوی له جواب نه ورکولو نو ځکه هغوی به دا ګڼل چې د اسلام باندې نعوذ بالله صرف عیبونه لري. که یو مذهب کې عیب نشته نو هغه صرف د حضرت یسوع ځان دی. هغوی به د مسلمانانو د شرافت غلط مطلب اخیستو. هغوی به دا ګڼل چې موږ چونکې هغوی ته بدرد وایو دوی څه بدرد نه وایي نو دې نه معلومه شوه چې دوی سردار واقع چې دا ټولې خبرې لري. حضرت مسیح موعود فرمایي چې ورځ نه پس ورځ، د هفتې نه پس هفته، کال نه پس کال او پړۍ پسې پړۍ تېرې شوې او 800 کالو پورې عیسایانو په تواتر په مسلمانانو او په رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذات الزامونه لګول، ګنده الزامونه لګول، ګنده خبرې بدرد به ورپسې تړل او مسلمانانو به هغوی معاف کول. آخر حضرت مسیح موعود علیه السلام له خدای پاک اجازت ورکړو چې تاسو له ګلاس اوچت کړئ او دوی ته وښایئ چې موږ ته په هغوی کې څه عیب ښکاري او که نه. نو حضرت مسیح موعود علیه السلام یسوع مخاطب کول شروع کړو او د هغوی باره کې هغه خبرې شروع کړې چې کومې به یهودیانو د هغوی متعلق کولې یا په خپله د عیسویانو په کتابونو کې موجوده دي. ایلون 3 کتابونه حضرت مسیح موعود علیه السلام لیکلي وو چې په ټولې عیسایي دنیا کې شور شو چې دا طریقه سمه نه ده. حضرت مسیح موعود علیه السلام ورته وویل چې موږ به تاسو ته ویل چې دا طریقه سمه نه ده خو په زموږ خبرې تاسو نه پوهېدئ. اوس چې په خپله په تاسو ګزارو شو نو تاسو په هوش کې راغلی او اوس دا وایي چې دا طریقه سمه نه ده. نو ځینې وخت چې کوم سخت لفظونه حضرت مسیح موعود علیه السلام استعمال کړي دي نو هغه په جواب کې دي. شروع حضرت مسیح موعود علیه السلام نه ده کړی. بیا حضرت مسیح موعود د پنجاب د یو لوی مشهور طبیب ذکر کوي چې حضرت خلیفة المسیح ول به هم ډېر قدر کولو. حضور فرمایي چې دغه طبیب د حضرت مسیح موعود علیه السلام سره ډېر عقیدت لرلو خو د عقیدت نه باوجود هغوی د حضرت مسیح موعود علیه السلام دعوه نه منله. د دوی یوه دلچسپه واقعه ده. د حکیم صاحب خیال و چې حضرت مسیح موعود علیه السلام چې د وفات مسیح کوم اعلان کړی دی د دې وجه څه بل څه ده. بهرحال حضرت مسیح موعود خبره داسې شروع کړې ده چې حضرت شعیب علیه السلام به چې خلکو ته دا ویل چې د نورو مال مه لوټئ، خپل مال په ناجایزه کارونو کې مه صرف کوئ. نو د هغوی په خبرو به د هغوی قام حیرانېدو او دا به ویل چې شعیب لیونی شوی دی او د لیونو په شان خبرې کوي. فرمایي چې په دغه زمانه کې موږ ګورو چې حضرت مسیح موعود علیه السلام ته خلکو نعوذ بالله لیونی ویلي دي. هغوی چې کله د وفات مسیح مسله دنیا ته وړاندې کړه نو مسلمانان اړو پوه نه شو چې د 1400 کالو راسي چې د امت محمدیه اکابرین دا مسله وړاندې کوي چې حضرت عیسی علیه السلام په اسمان ژوندی دی. نو بیا هغوی وفات څنګه شو؟ خلکو چې دې باره کې څومره وثوق او څومره یقین لرلو نو د حکیم صاحب واقعه بیان کړې ده چې دې واقعې نه ښه معلومېدی شي چې خلکو څومره یقین او څومره وثوق لرلو چې دا اړو کېدی نه شي چې حضرت عیسی علیه السلام وفات شوی وي. فرمایي چې د پنجاب یو مشهور طبیب و چې د طبي عظمت حضرت خلیفة المسیح ولم قایل و
او د هغوی نامه حکیم الادین وه. د بیرې اوسېدونکي وو. یو ځل هغوی ته حکیم فضل الدین صاحب هروي چې د حضرت خلیفة المسیح اول پوخ ملګری وو او انتهایی مخلص احمدي وو، هغوی ورته لږ ډېر تبلیغ وکړو. نو هغوی د حکیم صاحب تبلیغ چې واورېدو نو هغوی ورته وویل چې ته ما د څه تبلیغ کوې، ته څه نه خبره، ته په ما په څه پوهېږې. میرزا صاحب سره چې کومه عقیده زه لرم د هغې لسمه یا شلمه برخه ته نه لرې. مولوي فضل الدین صاحب خوشحاله شو چې شاید چې په زړه کې دوی احمدي دي. هغوی ورته وویل چې زه ډېر خوشحاله یم چې تاسو میرزا صاحب سره عقیدت لرئ او نور به خوشحاله شم که ستاسو دغه سلسلې متعلق خیالات لږ نور هم واورم. هغه وویل چې نن سبا جاهلان هلکان دي چې د خبرې ژورتیا ته نه رسي او تبلیغ لپاره منډه کوي. اوس ته راغلی یې ما د وفات مسیح په معامله پوهولو، حالانکه ته څه خبرې چې دغه مسله وړاندې کولو کې د میرزا صاحب حکمت څه و. هغوی ویل چې ته راته ووایه. نو ورته ویل چې واوره، اصل خبره دا ده چې میرزا صاحب براهین احمدیه نومي کتاب ولیکلو. په 1400 کالو کې کم د مسلمان بچی وو چې داسې کتاب لیکلی وی. میرزا صاحب په دغه کتاب کې داسې علوم ډک کړل چې د یو مسلمان کتاب هم د دې مقابله نشي کولی. دا اسلام لپاره یو دیوال و چې د نورو مذهبونو د حملې نه دا بیخي بچ کړو. خو مولایان دومره کمکله او بیوقوفان دي چې په ځای د دې چې د هغوی مننه یې کړې وي او د هغوی مخې ته په ادب ناست وي او دا یې ورته ویلې وي چې نن نه پس به موږ ستاسو دلیلونه استعمالو، هغوی الټه په دې باندې د کفر فتوی ولګولې او د اسلام دومره عظیم الشانه خدمت لیدونه باوجود چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس 1400 کاله کې بل چا نه و کړی. مولایانو د هغوی خلاف د کفر فتوی ولګولې او خپل علمیت یې ښودلو او دا یې ګڼل چې لکه موږ لوی خلک یو. نو په دې میرزا صاحب غوسه شو. میرزا صاحب له غوسه راتلل په کار هم او راغله. د حکیم صاحب فرمایي دلته نه. حکیم صاحب خپل دلیل شروع کوي. نو وایي چې هغوی مولایانو ته وویل چې ښه تاسو ځان ته ډېر عالمان وایي، که دومره کبر کوئ په خپل علمیت نو ګورئ چې د آیت مسیح عقیده قرآن نه دومره ثابته ده چې د دې خلاف د حضرت مسیح علیه السلام وفات ثابتول ناممکنه ښکاري. خو زه هم د قرآن نه د حضرت مسیح علیه السلام وفات تاسو ثابتوم. که تاسو توان لرئ نو دې رد وکړئ. نو مولایانو ته د هغوی بیوقوفي ثابتولو لپاره د وفات مسیح دا مسله وړاندې کړې ده او قرآن نه د هغه ثبوتونه ورکړل. حکیم صاحب فرمایي چې که اوس مولایان ټول زوره مو لګوي، جبې ستړې شي، ورستې شي، قلمونه یې مات شي، د ټول هندوستان مولایان که راغونډ شي نو د میرزا صاحب د دلیلونو مقابله نشي کولی. میرزا صاحب هغوی داسې رانیولي دي چې په هغوی کې د سر اوچتولو توان هم نه دی پاتې. اوس حکیم صاحب فرمایي چې د دې هم یو علاج دی. اصل خو هېڅ مسله نه ده، وفات مسیح حیات مسیح قایم دی، خو د مولایانو د سمولو او د دې جګړې د ختمولو هم یو علاج دی. هغه دا چې ټول مولایان د یو وخت په صورت کې حضرت مسیح موعود علیه السلام له لاړ شي او هغوی ته دې ووایي چې موږ نه ډېره لویه بې ادبي شوې ده چې په تاسو د کفر فتوا لګولې ده، موږ معاف کړئ. بیا ګوري چې میرزا صاحب قرآن نه حیات مسیح ثابتوي او که نه. نو دا هم هغوی ښه د خپلې خوښې تشریح کړې ده. اوس ګورئ چې د عقیدت نه باوجود د حیات مسیح مسله هغوی کې دومره پخه وه چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام بیعت یې ونه کړو، خو عقیدت یې لرلو. نو دا هم د خدای پاک فضل دی چې په چا وشي نو هغه ته د زمانې د امام په حقیقت کې د منلو توفیق هم ترلاسه شي. موږ ته دا خبره همیشه یاد ساتل پکار ده چې د وفات مسیح مسله څه نظریاتي مسله نه ده، بلکې د توحید قیام لپاره ډېره ضروري ده.
او حضرت مسیح موعود علیه السلام چې راتلل نو د خدای پاک توحید به قائمولو. نو دې باره کې حضرت مسلم موعود فرمایي چې حضرت مسیح موعود علیه السلام چې د حضرت عیسی علیه السلام وفات ثابت کو نو د کامل توحید په لاره کې چې کم خنډ وو هغه لرې کړی دی. همدغه وجه وه چې هغوی په دغې مسلې ډېر زور ورکولو. شپه ورځ به یې همدا ذکر فرمایلو. حضرت مسلم موعود فرمایي چې یوه ورځ وی چې ماته یاد دی چې یوه ورځ چا وویل چې حضور دا مسله اوس پرېږدئ. نو حضور له جلال ورغلو او وفرمایل چې ځینې وخت خو ماته دې باره کې دومره جوش پیدا شي چې داسې ګڼم چې چېرته جنون راته نه شي. دغې مسلې اسلام ته سخت نقصان رسولی دی او تر څو چې زه دا چور چور نه کړم نو دا ارام ساه نشم اخیستی. اوس ځینې خلک دا وایي چې دا څه مسله ده، خو دا د احدیت په لار کې خنډان دي چې لرې کولو لپاره حضرت مسیح موعود علیه السلام دومره جوش لرلو. همدا هغه جوش و چې د خدای پاک جوش راکاږلی و او صداقت لپاره بنیاد قایم کړی و. او زموږ هر تن چې اسلام سره مینه لري هغه پوهېدی شي محسوسولی شي چې دا صرف یوه سپرغۍ ده، دا هغه اور چې کوم د حضرت مسیح موعود علیه السلام په زړه کې و. که څوک دا محسوسوي چې د هغه په زړه کې د خدای پاک مینه او د اسلام د خورولو لپاره ناقلاري ده نو هغه پوهېدی شي چې دا صرف یوه سپرغۍ ده، د هغه اور چې کوم د حضرت مسیح موعود علیه السلام په زړه کې و. نو زموږ ټول کوششونه هم د دغې نقطې نه تاوېدل پکار دی او په دې کې محصور پکار دی. خو که موږ په دې خبره نه پوهېږو نو کم کار هم چې موږ کوو نو په ظاهره به که هغه توحید هم وي نو په اصل کې به هغه د یو شرک پیشخیمه وي. توحید هم وي او هغه د شرک پیشخیمه هم وي. دا څنګه کېدای شي؟ دې په وضاحت کې حضرت مسلم موعود یوه واقعه وړاندې کړې ده. فرمایي چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام په زمانه کې یو تن و دلته یې سبق ویلو او هره ورځ به دا بحث کولو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عالم الغیب و. د هغه په سر به رومي ټوپۍ وه. یو ورځ یو تن هغه راوبللو او ورته وویل چې ستا خیال دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دې علم لرلو؟ نو هغه بغیر د څه شک نه وویل چې او ضرور. حضرت مسلم موعود فرمایي چې د دې وجه دا ده چې خلک وحدانیت پورې ځي خو احدیت ته نه رسي. اوس دا دوه څیزونه چې انسان ته پکار چې په ځان پوهې کړي چې خلک وحدانیت پورې خو ځي خو احدیت ته نه رسي. او هلته چې انسان ورسي نو په دې پوه شي چې بېشکه چې انسان هم تر یو حده پورې خالق دی، رازق دی، خو خدای پاک بیا بیل دی او مخلوق بیل. دواړه هیڅ قسمه د ذات اتحاد نه لري او نه دا کېدی شي. د واحد او د احد مختصر وضاحت به د لغت په حواله وکړم چې په پوهېدل اسان شي. خدای پاک واحد هم دی او احد هم. وحدانیت ته مطلب دا دی چې په صفاتو کې واحد دی او د انسان تر یو حده د خدای پاک د صفاتو سوري کېدی شي. او د دې اعلی ترین مثال که یو انسان کې راتلی شي نو هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ذات دی. خو په صفاتو کې کامل صرف او صرف د خدای پاک ذات دی. او د احد نه مطلب د خدای پاک یوازې کېدل دی او د احد په مقابله کې د بل څه څیز اډو تصور نشي پیدا کېدی. نو لکه څنګه چې حضرت مسلم موعود فرمایلی دی چې حقیقي توحید به هله قایمیږي چې کله موږ د احدیت په حقیقت پوه شو. خدای پاک دې موږ له توفیق راکړي چې موږ د حضرت مسیح موعود علیه السلام مقصدونه پوره کړو او حقیقي توحید قایمونکي دې موږ شو. الحمد لله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر